د زنانو یو عادت چې دا خپل فطرت په لحاظ سره وینا هغه ډیره کوي، خبرې هغه ډیرې کوي. لکه هر زنانه د هغې فطرت او خپل عادت دی چې هغه ډیر وخته پورې غلی او خاموش نشي کېناستلی. نو که چېرته د دې دا ډیره وینا دا د دین دپاره استعمال کړلی شي او په دې سره دا د دین خدمت وکړي، نو یقینا د دې دا ډیرې وینا چې کوم فطري او خپل عادت دی، نو دغه عادت دا د دین د خورېدلو دپاره او د دین د زده کړې دپاره یو لوی سبب جوړېدلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په مکه مکرمه کې د خپل نبوت اعلان وکړ، نو څنګه چې نارینه هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د اسلام په خورولو کې شامل او شریک وو، نو دغسې صحابیات صحابه کرامو زنانه هغه هم د دین په خورولو کې هغه د نارینهو سره قدم په قدم شریکې او شاملې وي. یو صحابیه ده حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها، دی به په مکه مکرمه کې په پټه پټه باندې د اسلام دعوت خورو، او ډیر شي زنانه داسې دي چې هغوی ته ایمان هغه د حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها د دې پټ دعوت په ذریعه سره رسېدلی دی. کله چې د مکې قریشو کافرانو سردارانو ته پته ولګېدله چې په مکه کې د دین او د اسلام خورونه په زنانو کې دغه یو صحابیه ده، دغه یو زنانه د ام شریک دا کار کوي، نو د سزا په طور باندې دا د مکې مکرمې نه اوښکله چې ستا په مکه مکرمه کې موجودتیا دا مشرکانو دپاره د کافرو دپاره د نقصان سبب دی، چې په دې سره ته د خلق اسلام ته رابلې، اسلام ته خلق مایله کوي او ستا په وجه باندې زنانه هغه ایمان او اسلام قبلي. نو ګوره د زنانه خپل فطرت خپل عادت وینا وه. ام شریک رضی الله تعالی عنها د خپل هغه وینا دغه عادت د دین او د اسلام او د اسلام د خدمت لپاره استعمال کړه. دغسې یو بله زنانه ده ام حکیم، دا د حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنها زوجه محترمه او دا غټبر ده، او حضرت اکرمه دا د ابو جهل زوی دی، او کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه فتح کړله نو د هغې نه وروستو د ایمان راوړی دی، او کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه فتح کړله نو اکرمه د مکې نه وتښتېده. نو دغه ام حکیم د اسلام قبول کړ او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دربار مبارک ته حاضره شوه او دا خپل خاوند حضرت اکرمه دپاره امن طلب کړ چې د الله پیغمبر که ته موږ ته امن راکوي، نو زه خپل خاوند اکرمه هغه اسلام طرف ته مایله کوم او هغه ته د اسلام دعوت ورکوم. چې کله دا راله نو حضرت اکرمه په کشتۍ کې سوار دی، چې کله د دریاب منځ ته ورسېد نو هوا ناموافق شوله، کشتۍ په غرقېدو شوه. نو د کشتۍ خلق ووي اوس د دنیا معبودان، د دنیا بتان، د دنیا خدایان هغه هیڅ نشي کولی، اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای او د هغه معبود ته آواز کوي. نو حضرت اکرمه ووي چې ما په زړه کې ووي چې د هغه پیغمبر خو زمونږ سره جنګ په دی دی چې موږ وایو چې زمونږ معبودان څه کولی شي، او هغه دا وایي چې د اسمانونو معبود، د اسمانونو خالق، د هغه نه علاوه بل هیڅوک هیڅ نشي کولی. نو چې دغه خبره رښتیا ده چې د سختۍ په وخت کې د محمد خدای او د هغه معبود مونږ ته په کار راځي، نو په زړه کې دا قصد وکړه که زه چېرته روغ سالم د سمندر د دریاب بل طرف ته ورسېدم، نو زه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک باندې بیعت کوم او ایمان به راوړم. هوا موافق شوله. کله چې دې کنارې ته نږدې شو نو ګوري چې دغه د ده ټبر ام حکیم دا په صادر سره ته اشاره کوي. چې کله دا دې نږدې راغی نو دې ورته ووایي چې راځه د مسلمانانو د پیغمبر نه مې ستا دپاره امن غوښتلی دی او ما اسلام قبول کړی دی، تم اسلام قبول کړه. نو اکرمه ووایي چې تا ته پته ده چې زه د ابو جهل زوی یم، د مسلمانانو پیغمبر به ماله څنګه امن راکړي، وینه تا ته امن درکړی دی، او د هغې نښه دا ده
چې ما سره دا صادر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی او دا ما د نخې په تور باندې د نشانې په تور باندې راوړیو چې ستا یقین راشي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته امن راکنه دی او راځه ته اسلام قبول کا. نو حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو او دا غي نرسته د قران پاک ډیر غټ مفسر جوړ شو. نو دا وینا دا د یو زنانه حضرت ام حکیم وا چې وینا دغه انسان فطرتو هغه د خپل وینا د خپل ذات خبرې کول دای د دین د خدمت لپاره یو ذریعہ یو سبب وګرځولا. یو بل صحابیه دا غینوم دی رفیده رضی الله تعالی عنها. دا حضرت رفیده دا بچ کم غزوه کې په کم جهاد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو دا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری و او چې کم ځای کې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیمه مبارکه ولګېدله نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیمې نه شاته به د دې خیمه لګېدل و او کم صحابه به چې زخمیان شو نو دوی به د هغې دارو او پټۍ کول د هغوی خدمت به یې کول تر دې پورې چې د غزوه خندق په موقع کې د خپله خیمه په مدینه کې لګولې وه او د خندق په موقع چې کم صحابه کرام زخمیان شو نو د هغې زخمیانو پټۍ دا هم حضرت رفیده رضی الله تعالی عنها په خپل هغه خیمه کې کولې. یو غټ مرتبه والا صحابي دی حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کله چې د په جنگ خندق کې زخمی شو نو د یو لاس هغه تیر لګېدلی او هغه زخمی شوی نو د هغه زخم علاج هم په دغه خیمه کې دغه زنانه حضرت رفیده رضی الله تعالی عنها وکړ. نو دا زیاته وینا دا د یو زنانه عادت دی او دا عادت بدلولی نشي خو دا عادت د دین دپاره استعمالیدلی شي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات روایتونه او حدیثونه د زنانو هغه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دي او صحابه فرمایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد بچ موږ د دین په باره کې سره رهنمایي کولا نو هغه د پاره به موږ حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خواته حاضر شو او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها به زموږ رهنمایي کولا. نو د زنانا دغه یو فطرت دغه یو عادت چې زیاته وینا ده نو دغه زیاته وینا دا زنانا د اسلام او د دین د لپاره استعمالول شي. نو پکار ده چې زموږ هم هر وخت کې په جبه باندې د دین دعوت او د دین وینای دا کمې خبرې چې موږ د دین په دې مجلسونو کې یا د نور د دین په مجلسونو کې اورو نو پکار ده چې هغه خپل د اسلام خویندو ته ورسو. دغه رنګې د زنانا یو دویم عادت هغه صبر کول دي. د صبر ماده دا الله پاک په زنانه کې د نارینو په نسبت زیاته ایښې ده. دا همت او دا طاقت او قوت د صبر کولو دا په زنانه کې د نارینه په نسبت ډیر دی. دا چې کله ماشوم وي نو په هغه وخت کې هم ډیره صبر نه کوي. چې کله د ژوند دویمه شعبه شروع شي او دا د خاوند ژوند او زندګۍ ته لاړه شي نو هلته هم دا ډیره زیاته صابر او صبرناکه. چې کله بیا اولاد وشي نو د اولاد د پرورش او تربیت او د هغې د لویولو د دې دپاره هم دا ډیر زیات صبر کوي تر دې پورې چې بچي ځوانان شي او د هغوی ودونه وشي او هغه خپله دنیا آبادی نو په دغه وخت کې هم دا بوډۍ زنانه دا ډیر څه په ځان باندې تیری او ډیر څه برداشت کوي. نو صبر تحمل برداشت دا د یو زنانه خپل فطرت دی لیکن که دا برداشت د دین دپاره وي او د دین تکلیفونه برداشت کی نو په دې سره د دې هم د آخرت نجات او په دې سره د یو لوی خاندان د نجات سبب ګرځي. د فرعون په محل کې یو خادمه ده یو نوکره ده او هغه د فرعون د لور سر منګزي. نو کله چې د منګز ارتا وشي نو د دې د خولې نه وخیږي الله اکبر. نو هغه ته تپوس کوي چې دا الله اکبر دی زما د پلار فرعون د پاره وي او که د بل چا د پاره دی وي. نو
هغه وی چې نه د موسی علیه السلام معبود او الہ هغه د ټولو لوی دی او غټ دی او هغه ته الله ویل کیږي ما دا هغه لوی والی ویل. نو فرعون لور خپل پلار ته ویناو کی. فرعون وی چې د دې لپاره ور بل کړي د دې ماشومانی بچي. نو اول هغه ماشوم هغه ورته ورزولې شي او هغه دې ته اشاره کوي چې مورې راځه. بیا د هغې نه وروستو دغه خادمه نوکره دا هم ورته وغورځولی شي او په هغه ور باندې دا سکوره ټکړلی شي او وسېځلی شي. نو دا دومره لوی صبر دا د یو زنانه فطرت دی، یو عادت دی. د معراج په شپه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو ځای باندې تیر وته نو ډېره زیاته خوشبويي راوچته شوه. نو حضرت جبریل تپوس وکړ چې د الله پیغمبر ته پته ده دا خوشبويي د کوم ځای نه راغله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وینا وی الله ته به ښه پته. جبریل علیه الصلاۃ والسلام عرض وکړ وی چې دا د فرعون چې کومه خادمه وه نوکره وه د هغې د قبر خوشبويي ده او موږ په هغې له پاسه باندې تیر وتلو. نو ګوره چې هغې د دین دپاره صبر وکړو او برداشت یې کړ نو الله پاک د هغې د قبر دومره عزت وکړو چې د هغې نه خوشبويي روانه کړله او هغه خوشبويي د دوه جهانو سردار پیغمبر ته ورسوله. کله چې یو زنانه د شپې خپل ماشوم د جړا د وجې نه خوب ونه کي نو الله پاک په دې یو شپې په شوګیري باندې د دې د بخښنې او د دې د مغفرت فیصلې کوي او د دې په ژوند کې داسې یو شپه نه بلکې تقریبا د اولاد دپاره خو د مور هره شپه هغه په داسې حال کې تیر شي چې بیا دغه زنانه سالمه شپه هغه د اولاد دپاره ویښوي او د اولاد دپاره دغه خپل شوګیري برداشت کوي. نو پکار ده چې زمونږ د زنانو چې کوم دا د صبر والا عادت دی نو دا د صبر والا عادت دا د دنیا په ځای د دین دپاره استعمال شي نو دا به زمونږ د پوره خاندان دپاره د نجات سبب او ذریعه وګرځي. دغه رنګې په زنانه کې یو دریم خاصیت ډیر خرچ کول دي. خیراتونه او صدقې دا خو زنانه کمی کوي لیکن خرچې ډیرې کوي او زیاتې خرچې د زنانو یا به په لباس باندې لګي او یا چې د ښایست لپاره کوم شیزونه استعمالیږي په هغې باندې به لګي. حالانکې دغه لباس هم خاورې شي او د انسان دغه ښایست دا هم یو وخت داسې راشي چې ختم شي ځکه چې ټول عمر انسان په یو طاقت په یو خوبصورتۍ په یو حالت په یو جمال باندې نه بلکې دا خو د الله پاک قانون دی چې د انسان د ژوند سره سره دغه حالات بدلیږي را بدلیږي. نو که دغه ډیره خرچه کول چې دا اسراف دی بې ځایه خرچه کول دا د ګناه کار دی که د دې په ځای باندې دغه خرچه کول دا د دین دپاره شي دا خپل آخرت د جوړولو دپاره شي نو بیا زنانه په خرچ کولو کې د نارینه‌و نه همیشه نمبر وړی دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زمونږ په ازواج مطهراتو کې د ټولو نه زیات اوږد لاس والا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وه. وی کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ووی نو موږ یو بل لاسونه هغه ناپ کول شروع کړل چې زمونږ کې د چا لاس اوږد دی ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې تعریف هم کړی دی او دا ویلی دی چې زما نه وروسته به په ازواج مطهراتو کې زما سره د ټولو نه مخکې هغه زوجه محترمه میلاویږي. بیا موږ ته پته ولګېدله چې هغه د لاسونو اوږدوالی نه و بلکې د هغې نه مراد په لاس محنت کول پیسې ګټل او خرچ کولو. نو بیا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا په ازواج مطهراتو کې د ټولو نه زیات صدقې او خیرات والا وه چې د الله په لاره کې به د ډېر څه خرچه کول او بیا دا چې د دې پلارګنۍ مالداره وه نو دغه طرف نه به هدیې هم ډېرې راتللې نو دی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې همیشه څه نه څه ضرور پیش کول او د دې نور صفات هم ذکر کړي دي چې دا صله رحمي خپل خپلوانو سره خپلولي پالونکي
ازواج مطهراتو کې په دې صفت کې دا د ټولو نه زیاته مشهوره وه. او دغه رنګي ځان به ډیر زیات کړاو چې زه عبادت وکم او په هغه عبادت سره د الله پاک نږدېوالی حاصل کم. نو د زنانه په فطرت کې خرچه کول دي، خو که دغه خرچ دا د دین دپاره شي، په صدقو باندې شي، د غریبانانو، د مسکینانو، د محتاجانو، د یتیمانانو پرورش شي، نو یقینا دا د یو لوی خاندان دپاره د جنت د تلو سبب کېدلی شي. دغه رنګې د زنانو په فطري عادتونو کې یو عادت هغه د زنانه ډیره جړا کول دي. د زنانو فطرت دا دی چې دا د زړه نه نرمي، نو په معمولی خبره باندې دوی جاړي. جړا دا دوی ته ډیر زر ورځي، او الله پاک چې رضا کیږي نو د الله پاک د رضا دپاره د ټولو نه لوی شی هغه د انسان د خپېمانتیا او د ندامت اوښکې دي. ځکه چې حدیث کې د الله نبی فرمایي چې کله یو مؤمن مسلمان د الله د یارې د وجې نه د هغه د اوښکې روانې شي د سترګو نه، نو دا اوښکې لا ځمکې ته نه رسېدلي، په ځمکه لا غورځېدلي نه، د هغې نه مخکې الله پاک د دغه زنانه د ګناهونو بخنه او مغفرت کړي. دغه رنګې کم نارینه چې د الله د یارې د وجې نه جاړي، نو د دوی دا اوښکې لا ځمکې ته نه رسېدلي، او د هغې نه مخکې الله پاک د هغوی د مغفرت او د بخنې فیصلې کړي. نو دا جړا دا فطرت عادت خو اسې هم شته دی، خو که چېرته دغه جړا دا د آخرت دپاره شي، دا د خپل اولاد د نیکۍ دپاره شي، او دا د امت د خیرخواهۍ او د اصلاح دپاره شي، نو په دې سره به هم الله پاک ډېر لوی اجرونه ورکړي. حدیث کې د الله نبی فرمایي وی 2 قطرې الله پاک د ډېرې زیاتې خوښې دي. یو د مجاهد د بدن مبارک نه د دین دپاره چې کوم د وینې قطرې بهیږي، وی دا د وینې قطره الله پاک د ډېره زیاته خوښه ده. او دویم وی چې کوم یو مؤمن د الله د یارې د وجې نه جاړي او بیا د شپې په آخري حصے کې راپاسي د تهجد په وخت کې او الله ته جاړي، د خپل او د مسلمانانو د ګناهونو معافي غواړي، د خپل حاجتونه او د خلقو حاجتونه د الله نه غواړي، وی دغه قطره د اوښکو د الله پاک د ډیره خوښه ده، او دا قطره الله پاک چرته نه ضایع کوي. نو زمونږ دا د جړا والا عادت که دا هم د دین دپاره شي، نو دا یو لوی عادت دی او یو لوی کامیابی ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل صحابه کرامو ته فرمایل وی تاسو جاړئ، وی که جړا ناراضي نو د جړا شکل جوړوئ، چې کله تاسو د الله عبادت کوئ او د الله نه دعاګانې غواړئ، نو یا خو جاړئ او یا د جړا شکل جوړ کړئ. نارینه هغه د زړه نه لږ سخت دي، نو هغې ته جړا کمه راځي، او زنانه چې د فطرت او د زړه په لحاظ سره نرمي، نو هغې ته جړا ډېرې راځي. تاسو کتلی چې کله چرته مړې وشي او کومه یو زنانه چې لاړه شي، نو دا په چغو چغو جاړي او په اوښکو باندې به خپل ګریوان لون کړي، خو په هغه مړي نه جاړي کومله چې تلي. هلته چوم لاړ شي، نو دا خپل رور، دا خپل پلار یا څوک چې په خپل خاندان کې وفات شوي، نو په هغوی باندې جاړي، لیکن جاړي خو جړا خو کوي. اگر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې څوک په غم کې کومه زنانه خپل د سر ویښته شوکوي او ویښته راوباسي، یا خپل مخ په سپېړو وي، یا خپلې کپړې ګریبان سیري، د الله نبی فرمایي فلیس منا، وی دا زما د امت نه نه ده، دا زما امتیان نشي کېدلی. ځکه که دا د پیغمبر امتی نو صبر وکړي. دا جړا او دا مخ وهل او دا گریبان شلول دا زمونږ د مسلمانانو نه، دا د هندوانو عادت دی. او مونږ چې کله کور ته واپس راشو، نو بیا ډېر تعریف کړو، یاره هغه لورې سم ځان په سپېړو وو، هغه خورې خپل ټولې کپړې او ګریبان وشلو، او هغه مورې خپل ټول ویښته وښکل. مونږ ته دا ښکاري چې دا کنه ډېر لوی کار یې وکړ، حالانکه د الله نبی فرمایي وی دا لوی کار دی، خو په د لوی کار باندې زما د ملت او د دین نه ځان وباسي. نو زمونږ د مړي او دغه رنګې د واده چې کوم رسمونه دي،
نو هغه رسمونه پرې خودل غواړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوی حضرت ابراهیم وفات شو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جړل، سترګه مبارک نه اوخ کې بيدلې. صحابه ولیدل نو حیران شو، ودا الله پیغمبر تم جاړي؟ هغه ولې بنه جاړه؟ وی زمام زړه دې پسینه کې، وی چې کله زړه او درديږي نو د سترګو نه اوخ کې بهيږي. نو دا جړه من نه ده، دا خو د انسان مجبوری ده، بی اختیار د انسان د سترګو نه د اوخ کې روان شي. لیکن د دې جړانه فیشن جوړول او دغه ځان په سپېړو وهل، گریبانو نشلول، دا د اسلام طریقه نه ده. بلکې د زنانه د پاره چې غیر محرم نارینه دا غوی مړی د پاره تلل یا هغه مړی لیدل دا ناجایز دي. نارینه خو جزي نو هغه به د جنازې د پاره ځي او هغه فرض د هغه باندې فرض کفایه ده ادا کوي. با په زنانو خو جنازه نشته ده، نو که د چا بالکل قریبي رشتہ دار یي نو بیا خو ټیک ده. قریبي رشتہ دار نه صرف د دې لپاره چې زنن لاړ نشم سبب زما غم له سوق ناراضي، او که زلاړ نشم پته نه ماته هغه سوي ګیله بو کی چې زمون غم ته غمونه وي. نو دا ټول زمونږ رسمونه دي په شریعت کې، په دین کې. د الله پیغمبر او د الله نبی د دې هیڅ اجر او ثواب نه دی ویلي، بلکې په خپل کور کې دا غي د پاره سوره یاسین، سوره اخلاص، الحمد شریف د قران پاک یو سورت هغه ویلې شي، هغه نارینه یو زنانه داغه د پاره هغه ته وبخي او دعا وکړي. او زمون خو ماحول داسې جوړ شوی دی چې پورا خاندان، پورا محله، پورا علاقه که په دې کې څوک عمرانل نو بیا ویره سړی چې په غم کې نو هر سړی تر مخې یو فلان کې او فلان کې فلان کې نور راغلی. دا ځکه چې مونږ دین رسم ته ویل دي، نو دا رسمونه دا پر خودل غواړي او په هغه طریقې باندې تل غواړي کومه طریقه چې د الله نبی مونږ ته خودلې ده. نو د زنانه په فطرت او په عادت کې یو خبره ده چې دا ډیره جړه کوونکی، نو دا خپل دا جړاګانی دا د دین د پاره، دا خپل ګناه، دا خپل بچو د ګناهونو، دا خپل اصلاح، دا خپل بچو د اصلاح د پاره یو عادت جوړول غواړي. دا غرنګ د زنانه په عادت کې یو عادت دا دی چې دا خبره ډیره زر خوري، چې کومه خبره څوک دا غواړي چې هغه د خورن نشي، هغه د خورشي، هغه د زنانه ته وایي. ځکه زنانه هغه چې صدا سي دراز خبره واوري نو بلې ته وي خوري، پتا دا سپارخ کوما، دا ګوره امانت ته چې بلې ته ونه وای ګوره ښه هغه وی خوري چاته به وي ولې به وي. نو چې دا څنګه هغه ته خبرو کی نو دا هغه په خېټه کې در شروع شوی بیا هغه خاطر زوس پاسا چې زلاړ شم او بلې ته وي نو هغه لاړ شي بلې ته وي خوري ته پته ده وینا وی فلان کې را ده داسي وي وی ښه خو سوال د کوم چاته ونه وای ښه هغه نه ویم نه ویم دغه دغه وخت دا درد په یو بل خېټه کې شروع شي بیا ورو نو روزم لانی تیر شي درنګ لانی تیر شوی چې خبره پورا محله کې پورا علاقه کې خورشي وي. نو د زنانه او فطرت هغه د دې چې خبره ډیره خوري، نو چې کله د زنانه فطرت ته خبره خورول نو د دین خبره دی خوره کیږي. دوی دا خبره واوریدله چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل عزت اده د عرش په خزانو کې څه خزانه در نه کم. ودا الله پیغمبر ضرور را د عرش خزانه صدا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ودا کلمات ډیر ویا ودا د عرش خزانه ده او د الله نبی فرمای ودا د عرش خزانه الله پاک صرف ما ترا کړی ده چې لا حول ولا قوه الا بالله دا ډیر ویل شي. په کور کې هر زنانه کم سے کم 1100 زلا یوله 100 زلا پکار دادا چې لا حول ولا قوه الا بالله د دې ورد او د دې ذکر وکړل شي. نو اوس یو زنانه که خبره خوري نو دا خبره دی خوره کی چې امام صاحب په بیان کې وی چې د الله نبی فرمایي چې د عرش خزانه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا کلمه ده. اوس دا د دوی زنانه ته درې متا او زره متا 2000 ته لزر ته څومره زنانو ته چې رسی کو دي رسی نو خبره به هم خوريږي، لیکن د خبره د خورېدلو سره سره بد دې په عمل نامه کې اجر لیکل کېږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو زوجه محترمه
هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی وتا چې دا دومره وخت ذکر کړی دی د دې په ځای باندې کتا دا درې کلمې ویلې وي چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ودا درې کلمې کدا تا ویلې نو استاد هغه ذکر نه دا ډیر زیاته وره. رضیت بالله ربا وزه په دې رضا شوم چې الله زما رب دی. وبالاسلام دینا او په دې باندې رضا شوم چې رسم او رواج می دین نه دی، اسلام می دین دی. او په دې رضا شوم چې وبمحمد النبی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا زما نبی دی، زما پیغمبر دی. کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک واورئ نو صلی الله علیه وسلم ضرور وایي. په دې سره د انسان په عمل نامه کې لس نیکی لیکل کېږي، لس درجه اوچتېږي او لس ګناهونه معاف کېږي. دا الله نبی په خپل فرمایي وسوک چې په ما باندې ډیر ډیر درود وایي نو زه به پر ورځ د قیامت د هغې سفارش کوم. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود هغه ډیر وایي. نو خبره خورول دا د یو زنانه فطرت دی، مجبوری ده، نو د دین خبره دی خوري. آخري خاصلت په زنانه کې د خپل خبرې د مناوولو صلاحیت موجود دی. زنانه غواړي چې په خپل پلار باندې، په خپل رور باندې، په خپل تر او په ماما باندې، په خپل خاوند باندې څه خبره منل غواړي نو دا به مناوول شي. ځکه چې یو خو نارینه اسم شریفي نو چې کله زنانه هغه ته ویناو کی نو شریف سړی هغه داغه د شرافت تقاضا دی چې هغه د زنانه خبره مني. نو ستاسو دا خواندان چې ستاسو خبرې مني دا بدی چې هغه ډېر شریفانان دي ځکه ستاسو خبرې مني. تاسو په ځکه کې دارانه ولې چې دا کنه کمزوري دي او هغه دې په ځکه کې دانه راولي چې مونږ کمزوري یو ځکه د خزو خبرو منو، بلکې د دې وجنه منو چې مونږ ډېر زیات شریف او نارینه هغه زیات شریفانو می او ډېر مظلومو می. نو د شریف سړي سره بیا د شرافت معامله کول پکاري، دا خیال ساتل پکاري. نو د خپل خاوندانو د نارینهو دا غوي خیال ساتي. نو چې د دنیا د پاره موږ څه خبره کول غواړو نو هغه خبره موږ په خپل خاوند په خپل نارینهو باندې موږ هغه زبردستی په زور مناوولې شو. د اولاد رشتې کولی، کور اغستلی، گاډي اغستلی، یو زینه بل زې ته کډه بدلولی، یو علاقې نه بل علاقې ته تللی، د کلی نه کراچۍ، د کراچۍ نه کلی ته تللی. دا ټول خبرې په زنانه کې دا صلاحیت شته دی چې هغه خپل خبره منواو کړي. ځکه یو اردو والے دانشور وی بے عورت اپنی بات منوا کر رہتی ہے یا روٹ کر منواتی ہے یا ہنس کر منواتی ہے. خدا د دې صلاحیت شته دی. نو دا صلاحیت کوم د دین لپاره استعمال خپل نارینه داغه نه دیندار جوړ، د خپل اولاد نه دیندار جوړ، خپل لوریانه هغه دینداري جوړي. نو په دې سره به مونږ ته زموږ دنیا هم خسته شي او زموږ آخرت به هم الله پاک خسته کی. والله پاک دې مونږ ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي.